بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبق کې مونږه د قدرت دوه قسمونه، قدرت مطلقه او قدرت میسره، دای مبارکه خبر وکړه. ممکنه، میسره، مطلق، کامل، چې دا ستو وي او داغي مثالونه او کم قسم قدرت د کم واجب د لپاره دوام دای شرط او نه شرط دای ټول خبره اترې وشولې. نن سبق کې مونږه دا خبره کوو چې صفت د جواز د مامور به لپاره ادا کیږي کنه. مطلب دا کنه مامور به چې کله ادا شي، کله یو حکم دی او په انسان لازم شوی دی مامور به هغه ادا کړل، نو په دې باندې با ډایرک حکم لګی چې او دا شوی دی کنده شوی. نو بری کې درې مذهبونه دي. یو خلک پکې دا وایي کنه چې کله مامور به انسان ادا کړل نو دې د بدرها وخت پورې ته ادا نه وي سو پورې چې لکه دا پته ولګي چې او دا ټول شرایط پکې موجود وو. لکه مطلب تا او 10 وکو کنه او 10 ته په وبو باندې وکړو نو ستا او 10 وشو کوونه شو. نو بعض متکلمین وایي چې نه، ستا او 10 د هغه وخت پورې نه نشوي، ستا او 10 د هغه وخت پورې نه نشوي چې کله پته دا ولګي چې دا وبو پاکي دي. سو پورې چې د وبو دا دغه پته نه لګېدلې، د پاکوالي پته نه لګېدلې، دا وخت پورې ستا او 10 نه لشي چې دا پته ولګي چې دا وبا دا پاکي وي او پدې کې چا جوړه کړی نه دي، پدې کې چا ته واړو بوله قطر نه دتلې، نو الو بدا پاکي لکه پوښتنه مې معنی ها چې کله موږ د سو پورې دا پته لګېدل نه چې پدې کې ټول شرایط او ټول ارکان موجود دي، تر هغه وخت پورې موږ په مامور بي باندې ادب او د ځان لپاره بدلیل کې دا وایي لکه ګوره یو سړی او دا حج نه دا فاسد کو په جما سره هند وقوف عرفین مخکې جما وکړه، نو اوس د حج نه شوی په دا باندې آینده کال حج لازم دی سره دې چې حج بکې د حج افعال بکې، نو ګوره مامور بي دې ادا کوي او ادا کیږي دنه خو شو به باندې دغه شان دي طواف په بیاوده سمانه یو سړی په بیاوده سمانه طواف کوي، نو طواف کیږي نه دغه چې په بیاوده سمانه طواف کول دا صحیح نه دي ولکه دې لري خپل طواف کوي. نو صرف په مامور بي په ادا کول باندې صفت د جواز نه ثابتېږي، بلکې چې کله د هغه ټول شرایط موجود وي نو الو با دا الو به د مامور بي جواز ثابتېږي. دا بعض متکلمین وي. خدا فقهای کرامو باندې صحیح خبره ده چې کله یو سړی مامور بي ادا کړله نو د مامور بي په ادا کولو باندې دغه هغه صفت د جواز لپاره ثابت شو او مامور به د ادا کړله قرات منتفی شو. اوس که چېرته د خارج نه پته ولګېدله، د خارج نه پته ولګېدل چې لکه دا د پکې په دې شرط کې کمواله کړه، دا شرط پکې نو نو دا بو ورې شي چې اوس بیا کاوه او کله چې ته مامور به چې نه دا یو سړی دا کوي او ته چې نه دې دلی صبر چې ارکان او شرایط مشوي نه دي باندې موږ جواز حکم نه لګو، دا تکلیف به مالا یو طاقت دی خو شوي او حج فاسد شوی نو هغه دغه وجه نه دی بل وجه نه وګورو دغه وی بیا زمخه. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عليه ذکر فارغ شو مصنف رحمه الله عليه عن بیان حسن المامور به، دا بیان د حسن د مامور به چې مامور به کې سنشته کوي تر شرع فی بیان جوازه، نو شروع وکړه په بیان د جواز لري کې. په بیان د جواز لري کې مطلب دا دی چې دا جایز ده کنه مناسبت او اعتراض مناسبت د وجه مناسبت دینا. ها وفقال فرمای هل تثبت صفه الجواز للمامور به اذا اتى به، وی آیا ثابتېږي صفت د جواز د مامور به لپاره کله چې راتلو کې بل سره. نو قال بعض المتکلمین لا، بعض متکلمین و چې نه ثابتېږي. یعنی دې کې درې مسلکونه دي، یو دا چې مطلقاً ثابت دی بس د مامور به وکړه جو بس صحیح شو راځي اس په کوم نشته، او دویم دا دی چې او چې سره نه کیږي، او دریم په کې دا دی چې را صفت د جواز د مامور به لپاره ثابتېږي او قرات منفي کیږي. فقال بعض المتكلمين لا، بعض متکلمین و چې د سینې کیږي یعنی اختلافو فی اختلاف کړه شی په دې کې انه اذا ادى المامور به چې کله یو سړی ادا کړل مامور به ما رعایت الشرایط والارکان سره د دې نه چې د شرایط او د ارکانو رعایت وساتو،
نو فهل يجوز لنا ان نحكم بمجرد اتيان بالجواز نو آیا جایز دي زمونږ دپاره چې صرف په مجرد راتللو باندې چې د صرف د مامور به ادا کړله نو په دې باندې جواز حکم به موږ لګو او نتوقف فيه یا به موږ توقف کو پدې کې حتى يظهر بدليل خارجي چې ظاهر کې دلیل خارجي يدل على طهارة الماء وسائر الشرائط چې دلایل کوي په طهارت د اوبو باندې او په ټولو شرایطو باندې نو فقال بعض المتكلمين وای لا نحكم به موږ به حکم نه لګو پرې باندې حتى نعلم تر دې پورې چې موږ معلوم شي موږ در خارج نه انه مستجمع للشرائط والاركان چې دا جمع کوم کې د ټول شرایط او ارکان لره الا ترى ته نه ګوري دا لپاره په دلیل کوي الا ترى ته نه ګوري ان من افسد حجه بالجماع قبل الوقوف چې کله یو سړی خپل حج فاسد کو په جما سره د وقوف عرفین مکه نو فهو مأمور بالاداء شرعا نو دته حکم کړل شوی دی چې ترا مامور بي ادا کوا د شریعت په اعتبار سره بالموزي على فعلی ما انه لا يجوز المؤدى سره دین چې دا کوم ادا کړل شوی چې دا جایز نه ادا ده کله چې هغه ادا کی فیقضى مقابل دی به انتقال لري قضا وکول کیږي لکه پوه شو به معنی آینده کال به قضا کول کیږي او درې دغه باندې کیږي مامور به اگر چې دنا ادا کیږي نو خدای باغه پورا کوي پوه شو به معنی ها والصحيح عند الفقهاء او صحیح مسلک اغا د فقهای کرام بلیل باندې دار انه تثبت صفه الجواز للمامور به وانتفاء الكراهه چې صفت د جواز د مامور به لپاره ثابتېږي او کراهت منتفی کیږي المذهب الصحيح عندنا انه تثبت بمجرد ایجاد الفعل چې ثابتېږي صرف په ایجاد فعل باندې ان کله چې دا فعل ادا کو نو بس دا ثابت شو صفت د جواز د مامور به صفت د مامور به څه ته او اصول الامتثال على ما كلف به وې چې دا حکم منل شول پس باندې چې د مکلف ګرځول شوی دی ان د څه چې د مکلف ګرځول شوی دی دغه غاړه اوس آزاد شوله چې کله د مامور به ادا کړله نو دا دنه ادا شو وای کدا دنه ادا نشي و الا او کجره دا دنه ادا نشي مطلب دا کړه چې صرف دا په ایجاد فعل باندې د مامور به ته ادا نکړله نو تکلیف او یلزم تکلیف ما لا یطاق نو لازمی کی تکلیف د تکلیف چې طاقت نه لري ثم اذا ظهر الفساد بدليل مستقل بعده يعيده بیا که چېرته په دلیل مستقل سره ورستو معلومه شول چې هغه په دې اوبو باندې ما کوم اوتس کړو نه اوبه غره ناپاکه وي نو دې اوس دغه راوړي قضا دې راوړي یو دوباره دی وږي او چې څو پورې ظاهر نه پته لګېدل نه نو صرف د مامور به په ادا کولو باندې چې کړه دا ادا کو نو دې په دې باندې دا ګرځي هغه پوه شو به معنی ها په دې باندې پوه شو او هر چې حج دی کنه نو حج چون کې د پدې احرام باندې شروع کړل نو په دغه احرام باندې به ختمي خو چون کې د وقوف عرفین مکه جما وکړه او په حج کې وقوف عرفه چې نو دا رکن اعظم دی چې هغه د نه ونه کړل شو نو دا باندې آینده کال چې دا دغه لازم دی حج لازم دی نو دا دی وجه نه چې د مامور به ادا شو بلکې هغه په مستقل حکم باندې بل نس د وجه نه دا په دمن لازم دی پوه شو به معنی دغه چې وقوف عرفه نه ده شوی واما الحج او هر چا د فقط ادا او د ادا کړه به هغه به احرام سره فرغ عنه فرغ شوی دینه والامر بحج صحيح في العام القابل من امر مبتدا او حج په آینده کال کې دا د اولنی قضا نه بلکې دا په باندې په بل حکم سره لازم شوی دی چې دا چونکه حج شوی نه دی ځکه چې د وقوف عرفه دا پاکوالي پاکینده کړي وعند ابي بكر الرازي رحمه الله عليه لا يثبت بمطلق الامر انفاء الكراهه و امام ابو بکر رازي رحمه الله عليه په کې مسلک دی وای چې لکه مامور به دي ادا کړله نو مامور به خو دي جایز ولا خو لکه کراهت نه منتفي کیږي کراهت نه منتفي کیږي وګوره دا ماجګری مونږ کوي او دغه شوی دی غروب نمک اسفرار الشمس شوی دی او د پاک کې د ماجګری مونږ کوي نو مامور به خو ادا شولا او کراهت منتفي نه نه کراهت منتفي نه نه لکه پوه شو به معنی یا دې لکه طواف کوي په بیا د سبا طواف کوي نو طواف کوي او طواف د دې کوي او لکه صحیح نه نه مکروه ده سره مکروه ده نو موږ دلیل خارجي د وجه نه ده
د دلیل خارجي د وجنه لکه دغه ټیم کې مونږ کیږي خو لکه د اسفرار الشمس په وخت کې مونږ جایز دی خو په دې کې دا کراهت د غیر د وجنه راغلی اگر کراهت پکې د دې د وجنه چې دا سلام فرمایي د بوتانو د عبادت سره تشبیه راځي پوه شو به معنی او دلته کې طواف د بیت الله شریف دا خو جایز دی او په دې کې چې دا دغه راغلی نه دا د وجنه چې دا د بیا د سید وجنه پکې راغلی نو خو طواف جایز دی نو د خارج د وجنه په دې کې کراهت راغلی دی وعند ابي بكر رضي رحمه الله عليه امام بکر رضی الله لا يثبت بمطلق الامر انتفاء الكراهه نثابتي بمطلق امر سره انتفاء الكراهه لان عصر يومه مامور بالاداء دغه عصر دغه ورځي دا مامور دی په مع انه مکروه شرعا سره چې مکروه دغه کار مکروه شرعا والطواف محدثا مامور به او بیا د طواف د حکم کړل شوی دی هو مع انه مکروه شرعا سره د دې چې دا مکروه د شریعت په اعتبار سره قلنا من ورته ذلك الكراهه لفظ ليس في لفظ المامور به دا کراهت په مامور به کې نه په نفس مامور به کې نشته بل لمانا خارج بلکې دا معنا خارج د وجه نه بده کې کراهت راغله چې معنا خارج څه شری هو التشبيه بعاده الشمس چې دا انور د عبادت کوونکو سره تشبيه ده وكون الطائف محدثا او بعودس طواف کول ومثل هذا غیر مزین دا قسمه کراهت چې خارج د وجه نه راغله دا منتفی نه ده هغه پوه شو به باندې پوره دا کوم پسې ورنن سبق کې دا خبره وشوله کنه چې مامور به یو سړی ادا کی د کم کار چې حکم کړل شوی دی نو دې لپاره صفت د جواز ثابتېږي او کنه نو زمبري کې درې مسلکونه دي متکلمین وای چې کله مامور به دا ادا کړل نو د دبه تر هغه وخت پورې منګه د سری شوې چې د مامور به ادا کړل سو پورې چې پته لګېدلی نه چې دلته ټول شرایط او ارکان د هر څه برابر دي لکه دې آسان مثال لاره چې لکه منګ وای یو سړی او د یو ناشنا ځای ته لاړو دا او د سوکو دا او د اوشو کوونه شو نو متکلمین وای چې سو پورې دا پته لګېدلی نه چې دا وب چې نه دا چا جوټه کړی نه دي سو پورې دا پته لګېدلی چې دا وب پاکي دي نو دا هغه وخت پورې دا او د سنګي پوه شو به باندې پرې باندې پوه شو او صحیح مسلک داره د فقهای کرام په نسبت باندې چې کله دا مامور به ادا کړل او مطلق په ادا سره دنه د مامور به اجازه شو مطلب انده چې رقم سزو کم شو هغه د پوره کو او کراهت منتفی شو هغه د خارج نه پته ولګی دا چیرې دا په دې کې د څه غلطي وا چې بیا د دوباره وکړه او داس دو غوند او داس دو شو او چې بیا ورستو پته ولګی چې لکه تا چې په کوم باندې داس کړو دا غره بیل ما زوي جو بیا دې اوس دوباره خو چې سو پورې پته لګېدل نه اواز ال پاشیاو کې دا اباحت هم ده ها او دا متکلمین د ځان لپاره په دلیل کې دا خبره کړې ده چې لکه ګوري سړی د وقوف عرفین مکه حج وکړو نو دا خدا دې چې مامور به خو ادا کوي او مونږ کې د حج کېږي نه نو وای دا د دې وجه چې دا حج شوی نه دغه چې چې کوئی دې بیا قضا راوړي نو چې دا په احرام سره په ځمانه حج لازم کړو هغه نه لري کړی نو دا یو امر مستقل دی په دمانه اندکال دا لازم دی او کته د سي مامور بیا دا کېو دای په سبا د کول سر نه لګيږي سو پورې جدا دا کړه نه دا شرایط او ارکان په دې لګیدي دا تکلیف به مالوي طاقت امام رازي رحمت الله علیه وی چې مامور بیا ادا کړنو جایز کو دی ولګه کراهت منتفی نه ده لکه مازیګری مون سره نه داخله کا تا د اسفرار الشمس په وخت نو دا خو مکروه دی سره نه چې جایز دی حکم کړی شوی پوهچو به باندې نو ورته وای چې دا مامور به چې نه شوی نه دا قرات په کې راغلی دا امر خارج دوه نه راغلی چې هغه د نور د عبادت کوونکو سره داغي تشبیه ده او طواف درې الله پاک حکم کړی دی لیکن غته به بیا د سمانه کې نو پرې کې دا طواف کو جایز دی او د بیا د سید وجه نه پرې کې دا کراهت راغلی دی پوه شو به باندې چې بیا د سی په کې نه کراهت پکې نشته نه واړو